ټراینګولر سیریز کې پاکستان ته شکست ورکولو نه پس نیوزیلینډ ساوث افریقا له هم شکست ورکو. نیوزیلینډ د ټراینګولر سیریز فائنل ته ښه په اسانه باندې کوالیفای شو. اوس یو میچ د ساوث افریقا او د پاکستان پاتې دی. دغه میچ چې کوم ټیم وګټلو نو هغه به فائنل ته کوالیفای کیږي او فائنل به نیوزیلینډ سره وي. نن چې کوم میچ د ساوث افریقا او د نیوزیلینډ شوی دی مکمل سکور کارت باندې خبره کوو. سکور کم ټیم کړی دی، کم لوبډلې، کم بالر ښه بیټینګ، کم بالر ښه بالینګ کړی دی، کم بیټسمین ښه بیټینګ کړی دی. ساوث افریقا سره چا سکور کړی دی، سکور بیا نیوزیلینډ سره چیس کړی چا دی. مکمل تفصیلی در سره شریکوم. ټاس نیوزیلینډ ګټلی و چې بیټینګ یې ساوث افریقا له ورکو او ساوث افریقا 50 اوورونو کې 304 رنزونه جوړ کړي و، شپږ کلاړیان یې آوټ و. ساوث افریقا سره 304 رنزونه، بریټس کې 150 رنزونه جوړ کړي و، باما ورسره 20 رنزونه. بریټس کې دا لومړنی میچ و، ون ډے ډیبیو ونن دغه په ډیبیو کې هغه 1.5 سل رنزونه وکړل. جی سمیت 41 رنزونه ورسره جوړ کړي، 64 ورسره مولډر جوړ کړي دي. دین علاوه هایست سکور پکې چا نه دی کړی. د نیوزیلینډ طرف میټ هنری 10 اوور 59 2 وکټ ایشتلی دي. ویلیام اورورک 10 اوور 72 2 وکټ دمه ایشتلی دي. پکې لکه ایکسپنسیو ثابت شوی دی. مایکل بریسویل یو وکټ ایشتلی ده او 10 اوور 43 رنزونه د کنسیډ کړي دي. په جواب کې ورپسې نیوزیلینډ دا سکور په 49 اوور کې چیس کړی دی. 308 رنزونه ورپسې نیوزیلینډ کړي دي او صرف 4 کلاړیان د نیوزیلینډ آوټ وو. نیوزیلینډ سره کین ویلیامسن زبردست اننګز کړی دی. په 113 بالونو باندې 133 رنزونه کین ویلیامسن جوړ کړي دي. ډیون کانوی هم په 97 رنزونو باندې آوټ شوی دی. 3 رنز د هغه سنچرۍ کې کم چې هغه آوټ شوی دی. ویلیام 19 باندې آوټ شوی دی. ډیریل میچل 10 رنزونه. ټاملی تمدی وکټ کیپر بیټسمین په 0 آوټ شوی دی. اور ګلین فلپس ورسره هم 28 رنزونه کړي چې ګلین فلپس د پاکستان خلاف هم سنچري وهلې وه، ښه سکور یې کړی و، دلته ناټ آوټ پاتې شوی دی. کین ویلیامسن او ګلین فلپس میچ فینش کړی دی. د ساوث افریقا له طرفې ښه بالینګ خو یو بالر هم ځکه نه دی کړی چې سکور ورپسې چیس شوی دی په 49 اوورونو کې. لونګي انګیډي 7 اوور 54 رنزونه ورکړي دي. بل ایتان بوس 7 اوور 33 رنزونه ورکړي چې د پی ایس ایل کې هم پک کړی شوی دی. ملډر 6 اوور 32، جونیئر ډالا 8 اوور 47 رنزونه، یو وکټه. بل پکې 2 وکټې پکې دی. متوسیمی بالر اشتری دي چې 50 رنزونه د کنسیډ کړي دي په 9 اوورونو کې. تبریز شمسی سپینر بالر دی چې 9 اوور 62 رنزونه ورکړي، وکټ یو هم نه دی ایشتلی. نو ساوث افریقا دا میچ بایلو او ډیر په اسانه باندې نیوزیلینډ دا میچ په شپږو وکټو باندې وګټلو او د میچ ګټلو سره د نیوزیلینډ ټیم فائنل ته هم د ټراینګولر سیریز کوالیفای شو. څنګه د ویډیو سٹارټ کې تاسو لمووي اوس بل ټیم به کوالیفای کیږي، ساوث افریقا یا پاکستان. او د دواړو میچ هم پاتره په 12 تاریخ باندې دا میچ ته 12 فروری باندې چې کومې لوبډلې دا میچ وګټلو دا غي فائنل به په 14 تاریخ بیا نیوزیلینډ سره وي. نیوزیلینډ الریډي فائنل ته کوالیفای شوی دی. دا ټراینګولر سیریز د پاکستان، د نیوزیلینډ او د ساوث افریقا شروع دی د چیمپئن ټرافای نه مخکې. نو دا مکمل سکور کارت او مکمل سیناریو مې سره هم ډسکس کړ چې په کوم سیناریو باندې به فائنل ته پاکستان ټیم کوالیفای کیږي.